کرامو په حالاتو کې یو صحابي سي هغه حضرت بلال رضی الله عنه دی. د اسلام یو عجیبه واقعه ده. لده سره تر اسلام راوړلو وروسته د خپل بادار څومره ظلم کړی دی چې کله به د غرمې وخت سو د مکې مکرمې ګرمي ده، هغه یو داسې ګرمي نه لکه دلته سي ده، بلکې چې دلته زمی سي هلته هغه ګرمي د دغې له ګرمي سره نه برابرېږي. نو د غرمې په وخت کې چې کله ډبرې په لمر باندې به ګرمې سوې، دا خپل غلامان چې دي تر ده رالاندې چې کوم کسان دي چې هغه منور په ایمان نه دي ګرځېدلي، هغو ته به دا امر کوئ چې ورسئ بلال د مکې مکرمې په ګرمي کې تر ډبرو لاندې چې کوم ځای ډبرې زیاتې پرتې وي پر هغو ډبرو باندې له ده څخه د بدن کپړې وکاږي. حضرت بلال رضی الله عنه پر دې ډبرو باندې پرېږدي. له هغه وروسته و خپلو غلامانو ته دا امر کوي چې د ده پر سینه باندې یو درنه ډبره هم ورکښېږدئ چې تر څو دی له دا ډبرو څخه ونه ښورېږي. دا په چیش خاطر باندې؟ دا صرف په دې خاطر باندې چې حضرت بلال د محمد رسول الله دین منلی چې ای بلاله دا پر تا باندې چې کوم تکلیفونه تیریږي دا صرف په دې خاطر باندې چې ته د محمد دین پرېږده، د لات او عزات عبادت شروع. حضرت بلال په هغه سره ګرمي کې په دې ډبرو کې پروت دی، د احد احد نارې وي. امی ابن خلف و دې ته مجبوره سو چې په حضرت بلال کې خو تبدیلی نه راځي، حضرت بلال خو د محمد رسول الله دین نه پرېږدي. بیا د کلي و کوچنیانو ته په لاس باندې ورکړو. حضرت بلال و غاړې ته یې رسۍ واچوله. حضرت بلال دغو کوچنیانو په بازار کې ګرځوي چې د ده په یو رقم ته توهین وسي. هغه جذبه چې د ده په زړه باندې کومه جذبه ننوتې ده، کوم د دین شوق چې په دې کې پیدا سوی ده، د دې په خاطر دی به هغه د محمد رسول الله دین پرېږدي. یو وخت په دې حالاتو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدی. ابی ابن خلف ته فرمایي الا تتقي الله في هذا المسكين، آیا ته له الله تعالی څخه نه بیریږي چې په دې غلام باندې دومره ظلم کوي؟ حتی متى انت، چې د ظلم هغه پای ته ته رسېدلی، تر دغه بالا خو ظلمګر سره سته نه. یو وارې دی د مکې مکرمې پر ګرمو ډبرو باندې پرېیستلی وي، له هغه وروسته یې بیا کوچنیانو ته په لاس ورکوي، غاړې ته رسۍ ورچوي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي چې امی ابن خلفه له ما سره هم یو غلام دی، هغه تر ده ډېر تکړه غلام دی، لیکن هغه ستاسو په دین باندې ډېر ټینګ دی. زه به هغه غلام و تا ته درکم، ته حضرت بلال و ما ته راکړه. ابی ابن خلف ورته فرمایي چې دا خو ستاسو دین یې خوښ کړی دی، تر څو چې ستاسو له دینه څخه نه یې اوښتی نه یې پرېږدم. لیکن حضرت ابوبکر ورته فرمایي چې هغه غلام تر ده ډېر طاقتور دی، زه به هغه طاقتور غلام درکم، دی له ما سره بدل کړه. بیا امی ابن خلف دا خبر ورسره ومنله. حضرت ابوبکر هغه خپل غلام وده ته ورکو او امی ابن خلف حضرت بلال و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورکو. چې کله دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په قبضه کې رالی، فوراً حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال آزاد. حضرت بلال هغه شخصیت دی چې تر څو به د اذان نه و کړی تر هغه وخته سهار کېدی نه. په صحابه کرامو کې مؤذن چې و اذان چې کوي هغه حضرت بلال کوي.